محمد زرتاج او زه د ضلع خیبر د یو خادم په حیثیت باندې د جماعت اشاعة توحید و سنت ناظم اعلی نائب خبره پوه شو او د علامه حیدر حیات صاحب شاګرد خبره باندې پوه شو حفظه الله ورعاه خبره ګوره په اصولو باندې چې وشي د هغې فایده ده خبره پوه شوې اول خو دې ملګري زیاتې کړي غټ زیاتې خبره پوه شوې ته چې د بهر نه کسان راوستل تاسو یې راوستي تاسو زموږ مېلمانه یې قدرمند خو باید چې موږ یې خبر کړي وي چې یاره موږ د بهر نه کسان راولو د هغو سره به بحث خبره پوه شوې او بیا به تعین د وخت شوي وو بیا به تعین د ځای شوي وو ګوره دا اجره ده تعین د موضوع به شو دا اجره ده دا نه جومات دي نه داسې څه یو کس ځای دی مثلا څه خبره منبره راغله د حاجي صاحب په هغې کې مفتورن خبره باندې پوهېږي د حاجي صاحب په خپله ذمهواري نشي کولی زموږ ستاسو سره لنډې خبرې دي عبدالحسن حسین مولانا صاحب ما ته متوجه شي وګ مې د ستاسو خبرې مې ټولې اورېدې انشاءالله بیا زموږ او ستاسو بحث به کېږي انشاءالله دا د وړو ماشومانو ستاسو سره بحث وکړو خبره پوه شو د هغې دپاره څه شرایط او اصول دي زموږ او ستاسو په بحث کېږي تاسو چې کومه خبره کړې ده د ملګري هغه وایي چې اشاعت توحید و سنت پنجپیریانو پسې مونځ نه کېږي د دوی عقاید خراب دي خبره پوه شوې دا پروپیګنډه تاسو خوره کړې ده د هغې دپاره د دوی او د دې په خپل منځ کې بحث خبره پوه شي بهرنۍ راتللو ته نه دوی مونږ خبر کړي یو او نه دوی د دې مونږ ته اطلاع راکړې ده خبره پوه شي د هغې اوس فی الحال خبره دا ده حضور حسین مولانا صاحب ومونه دې کولاو کړه زموږ او ستاسو په بحث کېږي په دې شرایطو باندې چې اولنې به مونږ ته د زه په خپله باندې د جماعت سړی یم زه په خپله باندې تا ته په پیډ باندې او دستخط کوم زموږ د جماعت د طرف نه چې دا مناظره زموږ د امیر د ضلع خیبر مفتي محمد امین حفظه الله د هغې په آرډر او په حکم باندې تاسو مونږ ته د جمعیت علما اسلام په پیډ باندې داسې دستخط وکړي د امیر نه چې دا زموږ د جماعت مناظرین دي او دا مناظره کوي دا یې نه وروسته زموږ ستاسو بحث چې دا مناظر فیض الحسین مولانا صاحب دا په مناظره کې پاتې راغلو د ضلع خیبر ټول جمعیت هغه به د خولې بند کړي چې بیا دا خبره ونه کړي چې پنجپیریانو پسې یو خبره دویمه خبره دا ده چې ستاسو څومره مناظرین دي په ضلع خیبر کې ته واوره ستاسو په ضلع خیبر کې چې څومره مناظرین دي هغه ټول به دا د هغو د طرف نه به ته مونږ ته دا دستخط وکړي چې په ضلع خیبر کې زموږ ستاسو مقابلې کس زموږ نشته الحمدلله زموږ د جماعت یو وړوکی چڼې مناظر ماشاءالله دې ته ضرورت نشته دی چې زه په تا پسې اوس علامه حیدر حیات صاحب راولم بېشک خبره پوه شوې دا وګوره مولوي صاحب زیاتي کسان دا پیدا ویني تاسو خبرې مه کوئ دا طریقه نه ده ته میزبان ته کسان پنځه کېنې شور د پاره ما به باندې لکه هېڅ هم به نه وایي نه یې سم نه کم از کم بار دا مشر عالم دی کینه و دام ځان سره کینه و دا دوه بار کې ادا کینه و نه بار کوم یو بلم بار یو بلم بار یو ملګری پاس دا اصل بحث مخکې د شروع کړو دا به وي بیا خپل ملګری پاس دا ته فتح درکې معاون دي صدر دی ولې کینو فتح مدح به زه تا ته وښیم ته ما ته غوږ ونیسه ولې زه ته لکه چې ډېر استاد نه زه استاد نه یم خو دومره یم چې تا پوهولی شم څونه زده کړي دي چې زه الحمدلله چې راځم ته کینه به ما پیزه ورکړم ته ما ته غوږ ونیسي ګنټه مې اکثر کې مې تقریر خو دې ختم د جمعې تقریر نه دی غوږ ونیسه شرایطو ته غوږ ونیسه یو شرط دا دی چې د جمعیت علما اسلام په پیډ باندې د امیر نه دستخط راوړه یو خبره پوه چې زه تا نه پېژنم چې ته څوک یې سبا به ته په خپله مخه باندې لاړ شي او دا کسان به دې بیا ما خبره کوي چې په پنجپیریانو پسې موږ زه د خولې بندول غواړم خبرې ته راته غوږ ونیسه لنډه خبره کوم لنډه کو دویمه خبره دا ده چې د ټول ضلع خیبر څومره کسان دي هغه به مولیان او طالبان ټول د هغو د طرف نه به دا ما ته دستخط وکړي چې ستاسو د مقابلې کس زموږ نشته دریمه خبره دا ده چې حکومت په دې باندې پابندي لګولې دا خبرې ولیکه حکومت په دې باندې پابندي لګولې ده په مناظرو باندې که چېرې د بحث د وجې نه څه نقصان راغلو دا سړي وي ذمهوار خبره ختمه شوه چې
مایک راکړه استاد مایک او دا یې د موضوع کې وګه او وخت مو ټاکا چې بس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم الحمد لله زمن بحث اتنی بجو روانو لسو بجو پوری مولانا سلطان ثاقب سے چدا حضر حیات سے شاگرد دی هغه بحثو علامه حضر حیات تو سر هر سوال ما ادب نما خاموشی مولانا ورسوایا صاحب دیم نمبر مناظر ددی حاضر شو مولانا زرتاج گل سے چدا علامہ مولانا محمد زرتاج سے پوری کا پتہ مفتی والعلامہ شیخ طول دا بکروی سے شاگرد حاضر شو دا الله جل شانه نه ډیر راضی هم په دې خبره باندې چې وخت دې ملګری وی چې منګه ملګری خبر کړنی خبر ریکارډ کښتا موتی دا ستا غلطی ده پولیس محترم د امام ملګری خبر کړی نه دي چې زرا غلی ما ودی ته یو کښ دا ستا غلطی ده چې ولاقی تزي یو ځکه یو خدمت کې د جماعت د نماینده په حیثیت دینی خدمت کې نو کم از کم یو مشر سره خبره پکار ته کښری اگر چې شپږمه درجه کې تقریبا سړی مولاد ته فنون ویلې بس خالي غټ کتابونه پاتې دوري وای خدا ستا غلطی چې ملګری دې نه خبر کړ خو به هر حال هغه غلطی اوس ختم شولا چې مشران راغله چې ارمان پزرنو چې کاش چې دما مشران راغله ډېر د الله ناراضي الله تاسو له جزای خیر درکړي چې د عملګری تاسو مطمئن کړ چې تاسو راو رسید او موږ تاسو پر اتک باندې ډېر د زړه د کومې خوشاله مولوی سے محترم تقریر ما کولاندې خبرې وکړه دا چې وای ګنټو کو بد میخم کنه ما بلند صبر برداشت پیدا کړ مولوی سے ته خدا غنم چې اکو خطه الله باندې یو ګنټه تقریر کو ما خو کې خو ته مل مصر دا طریقه کې چې 2 منټه ملانه شي جماعت سره بیا تقریر ما کوي مولوی سے محترم دا مناظره چې کې دي کې اصل شی برداشت چې الله پاک چالنی ورکړه او ورختا کی اب یا ویډیو ریکارډ خلک ګوري چې تاسو برداشت وکړئ مولوی سے محترم وختي او خبره کې ته فضل خبره کې ډېر خدا ستاسو اخلاق او ترجمانی به ما خبر یو لس پیری وي چې وګونه دي کولو کا دام ستاسو اخلاق او ترجمانی ده ترجمانی اخلاق دا نماینده خپل جماعت اشاعت او توحید و سنت د ذل خبر جنسی نائب ناظم داغه اخلاقی طبیعت دا او خیر دې ګله موږ نه مشران د وینا مطابق مولوی سے محترم پدې دې کې مسله جوړه شوې ده چې پنځپیرانو پسې مونږ کیږي کنه کی دې ملګری سره تقریبا د الله رب العالمین په فضل او توفیق یو نیمه غنټه په حساب شروع کاړي او بیا تاسو خپل وګورئ چې سم ویل دي تاسو ملګری څه ویل که غلط ویل به تاسو ته پدې کې ټیک مې ویلو ان شاء الله چې وګورئ خیر دي انصاف پته لګو ورته محترم پدې دې کې د مناظرې د انعقاد لپاره درې خبرې وکړي اگر چې تقریر یو غنټو کې دی خبر دی وا خبر دی د علاقې دی د بل علاقې دی خبر شوی دی د رستو شو اصول خلاف ورجه خبره د ټول پرې مقصدی خبره تراشه ستا په شان نه چې یو غنټه تقریر وکم بیا برداشت نه دایته مې وختي خبر وکړم مولوی صاحب تاسو هم بیا و ستا عقیده د جماعتي عالمي عقیده او زما عقیده عالمي جماعتي عقیده زما تعلق د الحمدلله د علماء دیوبند سره دی او ستا تعلق د جماعت اشاعت التوحید و سنت چې تاسو ځان ته دیوبندیان وای خو جماعتي مرکزی عالمي جماعت اوس که مثال د دې خبرې چې د مولوی صاحب محترم د صفا قوم د سپین قبر دی به مناظره کوي او د مقابل به د صفا قوم مناظر صاحب کینی دا ستا غلطی د مولوی صاحب عقیده عالمي ده او د افراد تخصیص د علاقه‌ای کې نو یا خو دوی چې د ما عقیده علاقه‌ای ده دا زما د دې سپین قبر عقیده بل ځای کې مې دا عقیده نشته د سپین قبر ملا کې ورنه دا درته مولوی صاحب ستا مفتی فدا ربانی صاحب په پیښور کې او زما د دې کم علم مناسب غل افغانستان او مناظرې په پیښور کې نه د وجه چې افغانستان راغلي ته مناظرې نه یا مثال په پیښور کې اسلام الله مفتی توصیف مناظرې ته حاضرېږي نو
تو زغو د ثوابیر زباغه د سیم چې در په خبر نه مناظره وته نه کې تیر مولوی او دا یقینا مولوی صاحب ځان متوجه شي دا یقینا استاد نه په هي دلیل دا پدې ده کې ته د خپل جماعت ترجمانی غلطه کې د جماعت ترجمانی څنګه غلطه کې چې ستا جماعت ته عالمی شمار کې او شرایط د علاقې لګي یو وای زما علاقې عقیده را شرایط می علاقې یو وای چې زما عقیده عالمی مرکزی د ثوابې د پنځپیر جماعت چې کوم عقیده په خیبر کې زما عقیده را هر مولا چې کې ناس عقیده به دغه ذکر کوي یو دویم د حق د اظهار لپاره تعیین او تخصیص د شخص دا ضروری نه دی حق د اظهار لپاره که مثال دا شرط شي پکار چې د مدینه کوم کافرانو هغه نبی علیہ السلام ته ویل چې پیغمبر موږ د مدینه پکار ولې متوجه شه د مدینه انصار ایمان وروړو نبی علیہ السلام د مکی او صحابه د مدینه دي شرط هغه ولې یا بل نبی علیہ السلام سره د نجران عیسایانو مناظره کول اوس د نجران عیسایان دي اگر هغه د نجران نه دي او نبی علیہ السلام د مدینه دي پکار چې نبی علیہ السلام ته ویل چې دلته بلا قبیله ده عیسایانو يهوديانو شته هغه د مناظره کې کړه تاسو نجران درالي استاد شرط د قران نبی علیہ السلام د طریقې خلاف دي کپی مولوی بل مولوی سے ماته وګونه کولو زره ته مولوی سے نه چې وګونه کولو ماته متوجه شه څه ویم ځان سره لیکه د دې بیا جواب راکړه یو خبره خو دا غلطه ثابته شو چې عقیده او جماعت او مناظر دا به د علاقې وي که د بل علاقې وي دیم خبره مولوی صاحب زمون تعلق الحمدلله د علماء دیوبند سره دی او علماء دیوبند یو داسې جماعت دی چې په هر میدان کې رجال کار پیدا کړي د جهاد په میدان کې امیر المؤمنین شیخ الحدیث حضرت مولانا هیبت الله سے حفظه الله ودامت برکاتهم العالیه ماته متوجه شم مولوی برداشت پیدا وخت می وي هغه د جهاد په میدان کې زمونږ د دیوبند محاذ ساتي الحمدلله دیوبند عالم ماته متوجه شم امیر المؤمنین مولانا مسعود اظهر سے دیوبندی عالم د جهاد میدان ساتي هغه جهاد په نسبت د جمعیت علماء اسلام سیاسی پلیټ فارم کې دا څنګه لاړو حاجی سے جواب ورکړئ د سړي د مناظرې تاریخ شوی حاجی صاحب علاقه خبره ده که د مرکزی خبره دوست مهرباني یو منټ کاکا یو منټ حاجی صاحب زیاتی چې 200 ویلې امریکای دا غي جواب مونږ جاتی چې جاتی می ویلا ته د چې ویلې ورته بدري خبره وکړه الله دې متاسي چې ویلې دا خبره کوم جاتی خبره زاره چې دا موږ مخکې روان ده هغه دله دا موږ دا سره لاړ دا پولیس صاحب هغه مولانا دا مخکې موږ روان ده مولانا شنو تقریر وکړو څونه تقریر دا وګونی سا اجازه تا کور ته ولې نه اجازه تر راغلی ته کوم اجازه راغلی دا تل نائب ناظم د خپل علاقې مولانا کیمرا بنداؤ مولانا کیمرا بنداؤ دا کیمرا څنګه بندوي الګ کیمرې نه پاشه میزبان څخه کیمرې نه پاشه دا دې پيون زینره دا زی وټا کوټه وټا کورسا بیٹھے نو ته خبر راټول نه دا سړی چې دلته یو بل ورته ما ته جوړیا دا به واپس ده موټه کو شلون به روشي ها دا سره کې دې شنور کاسون بیا روبي شو کو دې په جمعه کې راکینو بالکل خبره شور پراته ملي خو دې کېنو مونږ له صرف دغه دوه خبرو دلایل وکړو دریو کوم خبرو چې خبره زو یو څه نه کې دسه وای چې تم درسي وام نه مانو خدلی دو ها صبر مولانا صاحب راځي دغه دریو خبرو دغه دوه خبرو از کول چې وایي چې ته چې خبره زو نشته به
دې د لمانځه خبره ده وکړله ته چې ته دوې خبرې کوې بل دغه ورته وویل چې زه مدرسې نو ما ورته وویل چې ته به دغه دلیل ویل کړې دغه دوو خبرو د لمانځه و د کابل و دا کې د مدرسو و دا یې په حساب کې دغه شوګر کله چې د مشروع راشي په دې کې نو کوي په دې ستټه بالکل شلو ورځې پاتې چې موږ سره جوړ شو خبره ها په جمعات کې یو په باړه کې یو په سپین کابر کې یو په جام کې چې کوم ځای سره متفق کوو دې چې راځي خره صندوق ته وخه عايش وبس يوم دغه خبرې صندوق ته وخه ان شاء الله دا خبره دغه کوجه خبره کوجه خبره دغه خبرې علي صاحب تاسو خبرو اوس چې کوم ځای سره غاپو مولو سره وګڼې کو کنه مولانا سي اوس ما ته ورشه د چې کوم خبرو جاتی باندې ټیم نه کاکا به ټیم یو کې ته خبرو وکړه ما ته ورشه ورته خبرې ونی سم محترم ما ته متوجه شه دا طریقه سړی نه کوي ته مولا سړی د ملما سره دا چې د عوام کو بيخي سړی په ګټو دي نه پیږم پته لمن کوم د سوګي سبق ویلي مولیانو په تاسو نه نه پاتې شي بل تاسو کاشه هايو شي بس مولوی صاحب محترم وای چې د جمعیت یو خبره کړې و چې د علاقې هغه موتو چې عقیده یې دغه خبره مولوی صاحب وای چې د جمعیت علماء اسلام د ذل خیبر ایجنسی دستخط درو ما دا خبره کوله خو مولوی صاحب مرتاح مولوی صاحب زمونږه کار الحمدلله عالمی دي تبلیغ میدان کې موږ خپل کار مشران دي د جهاد په میدان کې زموږ خپل مشران دي سیاست په میدان کې زموږ خپل مشران دي او د عقیدې په میدان کې زموږ خپل مشران دي زمو استاد دلته اختلاف د سیاست نه دي چې د جمعیت او پی ټی آی خپل مرچي کوي زمو استاد اختلاف د عقیدې دی که زما یو مسلمان نوري پی ټی آی جماعت کې خو چې عقیدې د علماء دیوبند زما ورور دي یو سړی د مسلم لیگ نور سره نواز شریف سره دي خو چې عقیدې زما وي زما ورور دي هغه ته دشمن نه وي ځکه دا زما سیاسي اختلاف نه عقیدوي اختلاف یو سړی زما جمعیت کې دي خو چې عقیدې د علماء دیوبند نه هغه ځان تر پدې کې نه ملګری کو زما است اختلاف سیاسي نه دي مولوی صاحب ځان په خبره پیښه زما است اختلاف عقیدوي دي زه د خپل جماعت د نوجوانانو احناف طلبه دیوبند د نماینده په حیثیت راغلی چې دا زمونږ د مناظرو د عقیدې جماعت دي زه دلته په سیاسي لیول طالب بحث نیم راغلی چې ته ماته وي چې د جمعیت علماء اسلام پلیټ فارم یا د هغې په پیټ دستخط دا خبره ستا غلط بیا خبره شوه زه به تا نه بیا مطالبه کوم سیاسي جماعت کې ستا اتفاق د پی ټی آی د عمران خان سره دی زه به تا د عمران خان نه پیټ راوړم بیا به نه وځي نه وړي راته ورته نو نه سره روز سر کې نه و دا موږ نه شرک تاسو مولوی صاحب محترم اوس خبره ده زما ستا اختلاف که سیاسي وي نو تا به د سیاسي جماعت د نمایندګۍ خبره زما ستا اختلاف دی چې سیاسي نه دی که ته جمعیت کې مې په عقیده د اشاعت او که ته مثال پی ټی آی کې مې ستا عقیده دی وخت د اشاعت زما تا سره اختلاف سیاسي نه دی مولوی صاحب دا سوال درته کوم درخواست درته کوم چې دې عقیدوي اختلاف لا سیاسي رنګ مه ورکوه زما مشر قائد جمعیت پنځپیر ته ځي ځکه نه ځي په سیاسي لیول باندې ستاسو مشران مولانا صاحب له ملاقات ته راځي په سیاسي لیول مولوی صاحب عقیدوي اختلاف ولې په سیاسي طرح خلک مخه دا خبره دې مکمل غلط درېمه خبره مولوی صاحب وایي که دا مولوی صاحب محترم مناظرې ته کې نه ناستو نو ذل خیبر والا علما به دې ځای کې وایي چې لکه دا په ذل خیبر کې زمونږ مناظر نشته ستا په ثوابې کې مجتبی عامر صاحب د کوم ځای دی چې مناظره کوله اوس په ثوابې والا اعلان کې چې په ثوابې کې زمونږ مناظر نشته مجتبی عامر صاحب ځکه مناظره کوي حاجي صاحب په 1 اگست 2015 کې یو فیصله کن په حیات الانبیاء مناظره شي والحمدلله تحریر موجود واحد الرحمن صاحب هغه په خپل ذلې ثوابې نه مفتی مجتبی عامر صاحب د سره د ذلې ثوابې نه او مناظره کې په ثوابې کې ستا په مرکز کې د مرکز مولا نشته پکار چې دغه تو خلک مطالبه کوي چې سیوا ثوابې والا اعلان وکړي چې زموږ په ثوابې کې مناظر نشته ځکه موږ مجتبی صاحب او واحد الرحمن صاحب د بل ذلې کې اوس بس شکایت یې تنه لیکلي او مطالبه موږ نه کړ ځکه تاسو ته چې عقیده عالمي ده بل خبره مولوی صاحب محترم وایي لږ ماته چې متوجه تاسو په خبره کومې زبونه درېمه خبره مولوی صاحب محترم وایي چې په دې باندې حکومت پابندي لګولې په دې کې نقل
لګل شي دا شیخ صاحب کیر راځي شیخ صاحب تشریف فرمایي دا پوزیشن لږه چې مناظرې باندې حکومت پابندي لګولې ده کنه ته بیا څنګه راځي دا په قانون خلاف ورزي کما کړی د حکومت مجرم شو ته ولې راځي ستا کشرانو کړی د مجرمان تاسو ولې تشریف کوئ اما شران علماء ولا قانون خلاف تاسو مو دا ته پته مو چې حکومت خلاف دی بیا راغلی بل په مناظرو باندې حکومت پابندي کړل چې ثبوت د سره موبایل کې وی کاغذ باندې سره ریکارډي کوته کوي چې موږ وزین کې راځي چې مناظر پابندي بل کله مناظرو پابندي حدیث تقریبا 31 مې باندې د دې علماء د وابیانو سره په پیښور کې د مناظرې مجلس ما ته متوجه شوم مفتی پیدا سے مفتی توصیف سے چې د دې مرکزی مناظرین دي هغه په 31 مې باندې په پیښور کې مناظره کوي قانون خلاف کوله کنه قانون سره کوي په قانون وسی خو نه راته وخا او په قانون جوړي ستاسو مليان د قانون خلاف بل دا هغه 31 مې نه بعد غالبا شل وظیفات د مفتی پیدا صاحب سره د دې بندن عاجز په پیښور کې تقریبا 3 غنټې د دې مرکزی مناظرینو سره زما مجلس وي دا مفتی صاحب محترم سره موجود زمون په جمعات کې شوی اوس هم ته تاسو کې ان شاء الله صفات او مې تکلیف بد به مې ترو تاسو مجلس مونږ کړي مونږ باندې پیژنو ستاسو ملګری تاسو پیژنو دا مې معنی چې راغلی تاسو ته چې قدر د ستاسو ملګرو شوی چې زمونږ ملګرو مونږ کړي په پته نه لګي چې تاسو څنګه قدر څه تاسو حالانکه فریدان ډېر درانه خلک او کې دي چې په ګران کې سپکې بل ما قد موجود زما خبر زما شو بل مولوی صاحب اخلاق تاسو مفتی پیدا صاحب سره زما مجلس شوی ریکارډ باندې نت باندې موجود دي تقریبا 3-5 غنټې ماجګر نه مختار په مجلس کې دا قانون خلاف ورزي و استاد مليان کې ته ولې دا استاد تیختي ولا بل مولوی صاحب محترم وي د نوې مناظرې لپاره تعین تاسو مشران راغلي خپل باندې وي چې د جماعت طرف نه راغلي ډیره بهتره ریکارډ کې دا خبر شته ما استاد ملګرو ته ویلي خبره مې وته کړې و چې د جماعت طرف نه راشي دا ډیر بهتره وختي دې ملګرو ته ملوي ډیره بهتره تاسو د جماعت نه راغلي الحمدلله زمونږ نوجوانان حناف طلبه دیوبند د مناظرو یو مسلم جماعت دي چې تمام اهل باطل سره په یو وخت کې لګیا دي مناظرې کې د دلیل جنگ کې الحمدلله استاد محترم استاد المناظرین فاتح فرق باطله حضرت مفتی صاحب دامت برکات العالیہ مفتی محمد ندیم صاحب بس ما ته متوجه شوم خبره بس ونده خبره کا هم کو مفتی محمد ندیم صاحب زمو استاد دي مفتی محمد ندیم صاحب زمو استاد دي یا لکه تاسو تیم دولار हमारा कमाल शोकान पता څنګه راځي زمان ته کې صبر وکړه مفتی صاحب زمو استاد دي زمونږه مرکزی جماعت دي دار دي کور سړي استاد ملګری عقیده وي اوس مسله دارا زمونږه مفتی صاحب محترم زمو استاد دي مفتی ندیم صاحب الحمدلله دا بندنا چیز و سره تر اوسه پوری په هر مناظره کې معاون ناشتي او د مناظرې انعقاد لپاره مجلس دا بندنا چیز او دا مفتی صاحب محترم مونږ چې کله مناظره وي د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې مونږ اول مجلس کوو بیا مناظره مفتی صاحب اوس راغلم د خپل جماعت نماینده مفتی صاحب محترم زمو استاد هلته سره مدرس ما را سره بسم الله کوي د دې نوې موضوع خبرې دي مفتی صاحب بیا اعلان تر هغه په اجازه باندې تعالی نه راځي دا څه د دوه مجمع اجازه نه راځي دا ته چې نه راځي تاسو سره موږ کې امیر څخه په دې موضوع نه لیک شو تر دا موضوع وخت نه چې کله وخت یا هو وخت وریا دغه خبر وخت اصل کې خبره دارو کنه پر چې مې ورس نن خبر راټول کوم ورس باندې باري کوم ورس ټیم راته وټا کو کنه دا دغه پرنګي چې بس جام اجي څه خپل لیکلو کو بیا خبره وګورئ چې خو یو نه چې ګوره مولا د خپل مونږ په پته نه چا دی سره به تاسو نه راځه شاپه موږ په نه وایو تاسو نه تل چې له موږ الحمدلله او الله اکبر تکبیر چې دا کنه کوم ځای بم نه اجازه غواړم راکړه
چې ما پر حق نه